الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما د اسلام قابل قدر مسلمانانو ورونو دا عشره دا د مغفرت ولا عشره ده او په دې باندې تفصیل سره خبره وشوله. سالانه فرمانی کاغه وړوي او کاغه ټوي هغه ته ګناه لکېږي او مغفرت دي ته لکېږي چې الله تبارک وتعالى ما او تا ته ګناهونه معاف کړي. نو وړا ګناه ته لکېږي غټه ګناه ته لکېږي هغه وضاحت مشولو به دغه ګناه د معافي طریقه سره دغه طریقه هم تاسو ته خدای شولا چې په کومه طریقې سره به خپل ګناهونه الله تبارک وتعالى باندې معاف کړي او د الله رحمت خو وضاحت سره پرون درس کې تاسو ته وشولو چې الله تبارک وتعالى په توبې باندې څومره خوشاليږي. پرون درس نه بعد والدي سیبیر ته ویل او غي صدقه خبره خو تا وکړلې او دا ځینې چا ځین کې دار نه شي چې هغه الله تعالی رحمت ته وګوري او مسلسل په نافرمانی کې نور مخې ته لاړ شي. نو عرض دا څه ګناه انسان کوي نو دا د الله نافرمانی ده. الله تبارک وتعالى لکه څنګه غفور ذات هم ده رحیم ذات ته نومدانه کې قهار هم ده عزیز هم ده غالب ذات هم ده. انسان څه کړه ولګيږي الله حکم ته پسپک نظر باندې وګوري او الله حکم خلاف ورزي وکړي نو کله کله الله تبارک وتعالى پوری غونتی ګناه باندې دغه انسان بیا تکلیف سره مخامخ کوي. دې دوه جنہ سچانم وړه ګناه وشي غټه ګناه وشي په خپل زړه کې د هغه غلطۍ احساس وکا هغه نه بعد هغه غلطۍ تسلیم کا هغه نه بعد به الله طرف ته رجوع وکړي خدای مانه ګناه شوی ده الله ما معاف کا. نو صداسي طریقې سره ته جذبه وي الله تبارک وتعالى چې څومره هم ګناهونه تا نه شي الله تبارک وتعالى په خې طریقې سره تا ته معاف کړي. نن درس کې د اعتکاف متعلق فضایل ذکر کو او سبب ان شاء الله د اعتکاف کوم مسائل دی غو ذکر کو. اعتکاف دا سنت موقت ده. نبی علیہ السلام په خپل ژوند کې د رمضان په اخرینی عشره کې اعتکاف کړی ده. همدغه وجه د علماء کرام فرمایي اعتکاف سنت موقت علی الکفایه ده. که یو محلي کې څوک هم اعتکاف ته کینه نستلو نو د ټولو محله ګناهګار ده او که په دې محلي کې یو قسم اعتکاف ته کینستلو د ټولو ذمہ فارغه ده ګناه په چا باندې نشته د یو سړي سره اعتکاف سره د ذمہ ټولو نه فارغي کی. اعتکاف په نارینه‌و باندې هم ده او په زنانه‌و باندې هم ده سنت موقت. نارینه‌و په مسجد کې اعتکاف کوي او زنانه دا په خپل کور کې اعتکاف کوي. اعتکاف فضیلت څه ده؟ اعتکاف ډېر لوی فضایل راغلي دي. یو روایت کې رسول نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان د رمضان په اخري عشره کې اعتکاف وکړلو الله ته توفیق ور نصیب کړلو وې د دې ثواب دومره ده لکه دې سړي دوه حجونه دوه عمره وکړلې. د دوه عمرو د دوه حجونو برابر ثواب ده. دي ده تاسو خپل اندازه ولګوي څوک عمره کولای شي به یو عمره دوی عمره به عمره ته پریږي ته به حج څوک کولای شي. نن سبا خو بالکل حرمین شریفین هم بندي الله دا غیر ونک زت زره بحال کی که بالفرض حرمین شریفین کلام شول غیبنه کما خرچه کیږي هغه څومره خرچه ده ما او تاسو نه بار داغه. خو یو انسان څنګه اعتکاف وکي او اخرینی عشره دا په مسجد کې تیرې کې اعتکاف په نیت باندې الله تبارک وتعالى د پکاته کې د په عمل نامې کې د دوه عمرو ثواب لیکي او د دوه حجونو ثواب لیکي. یبل روایت کې رسی په رمضان یوې ورځې ثواب دومره ده د اعتکاف چې الله تبارک وتعالى د دې ذریعہ سره به دغه انسان درې خندقه جهنم نه لري کی. درې خندقه یو خندق څومره ده؟ یو خندق دومره ده لکه دغه دنیا اسمان او زمکه مابین کې څومره فاصله ده دومره مقدار کې به الله تبارک وتعالى د یو خندق شولو دې طریقې سره درې خنده کبه الله تبارک وتعالى جهنم نه لري نو تخپل اندازه لګو زله زونه څومره ثواب
عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اعتکاف ته ناستا نبی علیہ السلام ترزوی دا یو مرګره ورته راغلو کینستو نو سترګې ورته وغړ ډیر زیات پریشان وو عبد الله ابن عباس ورته فرمایل مرګره ته پریشان ای ما ته داسې لګیږي څه پریشانای ده درته یو ما باندې یو سړی څه حق ده او ما کې دومره سکت نشته طاقت نشته ځا حق ځا ادا کوم قسم یو خړلو صدق نبی علیہ السلام روزی مبارکه طرف ته اشاره وکړه د دغه قبر صاحب په حرمت باندې د ما قسمی ما کې سکت نشته چې زه دغه پیسې لاندې کوم او د حق ځا ادا کوم دې دوی نه پریشان یم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل عرض کړل ورته وي خو خدانه ده چې زه تاسو سره لاړ شم غسری ته سفارش وکم اما سفارش په وجه باندې یا به د تماف کیو کماف کین کم از کم مؤخری به کی درته ډیره خطا کدا تاسو کار وکړو ډیره خطا کم انسان سے پریشان وي دی پریشان سړی سره خبره کول په دې باندې الله څومره خوشاليږي اندازه سره نشي کولای روان شروع وکړه مسجد نه بار وته په هزار په پکونو باندې کړلو هغه کس ورته ویلو حضرت تاسو نه اعتکاف لکهیر شولو تاسو په اعتکاف کیای ہے عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سترګو کې اوخ کې راغله او بیا نبی علیہ السلام قبر مبارک طرف ته اشاره وکړه اما دغه صاحب قبر نه دا خبر اوریدلې ده حدیث مو اوریدلې ده څنګه انسان د پریشان حال د ضرورتمن سړي حاجت پوره کولو د پاره هغه وته یو څو قدمه ور سره واخستل وې د دې ثواب د لسو اعتکافونو نه هم زیات ده لسو اعتکافونو نه دې ثواب زیات نو که زه تاسو سره لاړ شم نو ماته تاسو سره پتلو باندې د لسو اعتکافونو ثواب ماته ملويږي ها او کدا اعتکاف ما نه پاتې شي دي قضا او به خیر طریقې سره زره وګرځوم دومره لوی ثواب ده د اعتکاف عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای ان نبی صلی الله علیه وسلم کان یعتکف العشر الاواخر نبی علیہ السلام د رمضان اخرینی عشر اعتکاف به کولو من رمضان حتی توفاه الله تر دې پورې چې الله تبارک وتعالى هغه وفات کړلو ثم تکف ازواج من بعده بیغین بعد نبی علیہ السلام کوم بیبیانو به اعتکاف کولو هغه به اعتکاف مسجد کې نه کولو بلکې په کور کې به اعتکاف کولو بل روایت عبد الله ابن عباس سے ده ابو هريره سے قال كان يورز على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مره نبی علیہ السلام باندې به قرآن پاک پیش کولې کېدو په هر کال یو کرتا معنا دا د جبرائیل امین براغله رمضان مبارک کې نبی علیہ السلام ورته قرآن پاک سناو کړل او به ورول ورته فورز عليه مرتين في العام الذي قبض نبی علیہ السلام باندې قرآن پاک هغه پیش کړل شو تیر کړل شو دو کرتا په کال کې سپاغه کال کې نبی علیہ السلام وفات کړل شو وکانه یعتکف كل عام 10 نبی علیہ السلام په هر کال په رمضان کې اخرینی عشر لسورزي اعتکاف وکولو فاتکف 20 فی العام الذي قبض په کم کال باندې نبی علیہ السلام وفات کړل شو په کال باندې نبی علیہ السلام شل رکعات اعتکاف وکړلو قرآن پاک دی رمضان سره خاص تعلق ده قرآن رمضان کې نازل ده او رمضان قرآن کې نازل ده خاص تعلق ته قرآن پاک جبرائیل امین براغله رمضان مبارک نبی علیہ السلام به د قرآن پاک دور ورته کول سر نو واخله تر اخیره پورې قرآن پاک ورته سناو کړلو تیر وکړلو بل روایت کې راځي جبرائیل امین به قرآن پاک تلاوت کړلو نبی علیہ السلام ته علماء کرام فرمایي دوه روایتو کې هیڅ تعارض نشته دا سیده لکه دور طالبان څخه قرآن پاک ختم کی نو بیا دو مرګري استاد هغه یوځي کی اول یوسی پر تیر کی بیا هم دغه سی پر بل مرګري وته تیر کی دې ته دور یې لکی دې طریقې سره جبرائیل امین ورته قرآن پاک تلاوت کړلو بیا بغه ولګیدلو نبی علیہ السلام ورته مغه آیتونه مغه سپاره ورته تلاوت کړل اوس کم کال نبی علیہ السلام وفات کېدو رمضان نو رمضان مبارک جبرائیل امین راغلو یو کرته قرآن پاک دور وکړلو دوباره بیا وکړلو مخ کې کلونو کې اخرینی نصر زی اعتکاف او دي کې شل رضی اعتکاف وکړلو دی کې باریک اشاره دی خبره طرف ته سکله د انسان عمر په کمیدو باندې شي اخر عمر ته ورسیږي په ګيري کې سپین راغلنو بیا امیدونه بیا نور انتظارونه نه دی کول پکار بیا کوشش پکار دا مخکې ته دوه رکعاته نفل کول وسی څلور کا مخکې ته یو قرآن ختمول اوس دو قرآنونه کا مخکې ته 10 روپۍ صدقه ورکول او 60 روپۍ کې ستا وس رسیږي اعمالو کې زیادت شروع کا اته وخت هغه په کمیدو باندې دا نور انتظار دی خبره مکه چې ماته نور عمر ملایږي نو نبی علیہ السلام ګور هغه ته پته و نبی علیہ السلام چې دا ما اخرنه رمضان ده ما ټیم په ختمېدو باندې دا یو قرآن په ځای باندې دو قرآن ختم کړل 10 ورځې اعتکاف په ځای باندې 60 ورځې اعتکاف وکړل نو ما او تاسو په کار دادی کم کسان داسې دي چې هغه عمر
هغه ډیرې تیر شوی د په ګیري کې سپین رغلی دی ګیره سپینه ده یا مثال طور سره عمر تقاضي مطابق عمر 50 تا 50 نور وخت ده دی وخت کې انسان ته بیا الله سره توجه پکار ده الله سره تعلق پکار ده ته بل روایت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای ان عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تکف ادنا الی راسه وهو فی المسجد نبی علیہ السلام په اعتکاف کې اعتکاف دوران کې نبی علیہ السلام بسر ماته رنځ کړلو نبی علیہ السلام په مسجد کې فورجل ما نبی علیہ السلام ته سر هغه ګمنس کړلو وکانه لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان نبی علیہ السلام بکورتا سوا د حاجت نه نر نوتو کم طبيعي حاجت وي شرعي حاجت هغه د پر نبی علیہ السلام کور تر نوتو دینه ما سوا بنر نوتو دغه هغه فضایل دي چې اعتکاف متعلق رغلي دي تاسو ټول په خدمت کې ما دغه گزارش تا ته څومره هم مشران دي هغه ته پکار ده په خپل باندې اعتکاف کې گینی یا که په خپل نشي کې نستره په خپل کور کې کم نوجوانان دي هغه تیار کړي دي ته تاسو اعتکاف ته کې نه همدارنګه کورونه کې زنانه تاسو کور پاتې نشي چې په هغه کې یو زنانه غا اعتکاف ته کې نه زیات څومره کې نستره شي کې نه کیدنی او کم از کم کې زیات نه یو زنانه خامخه په هر کور کې اعتکاف ته کې نه دا د رحمت والا میاشته د برکتونو ولا میاشته څه په کور کې زنانه ناشته وي همدارنګه تا بچي تا وراره هغه په مسجد کې ناشته وي ان شاء الله د رمضان کوم برکتونه دي دوی په برکت سره ما او تا ته به حاصلېږي الله تبارک وتعالى د مو تاسو ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي اخلاص سره دعا وکړه الله د سس مولوی قبول او منظور کړي په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي الله موږ ګناهونه معاف کړي مو والدینو ګناهونه معاف کړي مو حقدارانو ګناهونه معاف کړي امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه معاف کړي الله مسافر خوشحال ساتي پریشان حال او پریشانی ختم کی چا باندې قرضو بجونه وی الله قرضو بجونه نه اخلاص کی چا رزق تنگ رزق کی وسیع کی چا اولادونه نه وی الله نیک صالح نارینه اولادونه نصیب کی امو تاسو کوم حقداران وفات مردگان اسلام وفات ټول ته بخنه وکي ټول ته جنت الفردوس نصیب کی امو دغه خوریا د طاهر سے دعا ورته کله علمی عملی ترقی نصیب کی مفتی سے بچی دا علوم نافعه به عمل نصیب کی ولی سے زبردست جانشینی وګرځول کی هغه لوی سفر په خوشاله کی امو تاسو حقداران وفات مور پلار وفات الله قبرونه نور نه ډکی خصوصا مو والدینو ته دعا وکړو قبرونه کې پرته دي الله قبرونه نور نه ډکې جنت الفردوس نصیب کې مو والدا بیمار ده الله غي ته صحت نصیب کې ټول بیمارانو ته صحتونه نصیب کې الف ګل چې وفات شو جنازه وشول الله غم لوی سفر په خوشحالي کې ورسوته صبر جمیل نصیب کې حاضر ټول جامع بنت رحم وکي او فیض امر الى الله ان الله